بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کوم مفردات دي د هغې تشریح کوي. په مفرداتو کې رحمان او رحیم د هغې تشریح شروع کوي. 15 مباحث پکې ذکر کوي. اول بحث دا دی چې دا رحمان او رحیم کمې صیغې دي، اصل کې څه او د رحمت لغوي معنا څه ده، او اطلاق د رحمت په الله باندې حقیقت دی که مجاز دی. دا به ذکر شي د دې ځای نه چې اسمان بنیا للمبالغه تر هغه ځای پورې چې والرحمن ابلغ من الرحیم. دویم بحث رحمان او رحیم کې فرق څه دی، دا به ذکر شي والرحمن ابلغ من الرحیم نه تر وانما قدمه پورې. دریم باس رحمان پر رحیم ولی مقدم که د هغې څلور وجې به ذکر شي. د وانما قدمه نه واخله تر هغه ځای پورې چې والاظهر انه غیر مصروفین. څلورم یوه نحوي مسله به ذکر شي، والاظهر انه غیر مصروفین، رحمان منصرف دی که غیر منصرف دی، دا مسله به وایي. تاسو کافیه کې ویلی دي که نه، الف او نون زائدتان کې ان کانتا فی صفتن فشرطه انتفاع فعلانتن وقیل وجود فعلا ومن ثم اختلف فی رحمان دون سکران و ندمان. پنځم بحث یو اعتراض به ذکر شي چې په تسمیه کې دا درې اسماء الهیه ولې راوړل. دا به وانما خصت تسمیه بهذه الاسماء نه ذکر شي تر الحمدلله پورې چې کوم متن دی. اول بحث رحمان او رحیم څه صیغې دي او د دې اصل څه دی، او رحمت لغت کې څه ته وایي، او اطلاق د رحمت په الله حقیقت دی که مجاز دی. اول خبره رحمان او رحیم د څه صیغې دي. دوه قوله دي، بعض عالمان وایي دا د صفت مشبه صیغې دي، او بعض عالمان وایي دا د مبالغې صیغې دي. که د صفت مشبه صیغې شي نو بیا اعتراض واردېږي چې صفت مشبه خو د فعل لازمي نه جوړي او دا خو د رحمه نه جوړ دي، او رحمه خو متعدی ده. نو دی بیا جواب کړی دی چې رحمه نقل شوی دی رحمته، او رحمه بر وزن کرمه دا لازمی دی، او بیا د دې نه دا د صفت مشبه صیغې رحمان او رحیم جوړ شوي دي. خبرې ته خیال راغی. علامه سکاکی په مفتاح العلوم کې وایي چې د صفت مشبه په باب کې متعدی نقل کیږي، لازمی ته بیا د صفت مشبه جوړیږي. لیکن علامه علوسی رحمه الله روح المانی کې په دې رد کړي. هغه وایي د مکسور العین نه مضموم العین ته هله انتقال کیږي چې کله مقصود تعجبي، لکه قذور رجل نه قذور رجل جوړ شي، نو معنا به دا شي ما اقضاه سخی فیصلې کړي دي، تعجب مقصود. او رحمان او رحیم جوړ د رحیمه نه دي، اصل کې رحیمه ده، بیا د رحیمه نقل که رحمته بیا د رحمان او رحیم جوړ کو، نو دا ټیک نه ده. ولی ځکه دا خو مقام د صفت دی، مقام د تعجب نه دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. نو صحیح خبره دا ده چې دا د مبالغې صیغې دي، په دواړو کې مبالغه ده. ځکه وایي اسمان بنیا للمبالغه، دا دوه د صفت صیغې دي، جوړې شوي دي د مبالغې دپاره. سوال به وارد چې د صفت صیغې دي نو اسمان ولې وایي؟ اسم خو به مقابله صفت یې که نه، کم ځای کې اسم په مقابله صفت راغلی.
کاپیه کې دا مخکې چېرته ما وویلې داسې وکنه الالف والنون ان کانتا فی اسم فشرطه العلمیت وان کانتا فی صفت فشرطه انتفاع پالنت. نو الته اسم په مقابله د صفت کې ذکر کړ. نو سوال واردی کې چې دا د صفت صيغې دي نو اسمان ورته ولې وای؟ جواب دا دی دلته د اسم نه اسم نه دی مراد کوم به مقابله صفت دی، بلکې د اسم نه هغه اسم مراد دی چې کوم به مقابله فعل و حرف دی. اسمان دا د اسم صيغې دي، بنیاد جوړی شوی دي للمبالغه د مبالغې د پاره. د چانه جوړی دي من رحمنه جوړی دي. نذیر راته وایا کل غضبان من غضبا والعلیم من علما. غضبان رحمان د غضبان په وزن هغه د غضبانه جوړ دی، رحیم د علیم په وزن هغه د عالمانه جوړ دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ که پوه نه شئ. والرحمت فی اللغة رقة القلب. د رحمت لغوي معنا څه ده؟ نو دی وی رحمت په لغت کې رقة القلب ته وی، زړه نرمیدل، نفسانی میلان. نو رحمت په لغت کې رقة القلب و انعطاف، زړه نرمیدل ته وی، زړه مایله کېدل ته وی. یقتضي التفضل والاحسان، چې تقاضا د مهربانۍ او د نیکۍ کوي. په چا د زړه نرم شو نو دا له زړه نرمي دی، دا تقاضا کوي چې دې سړي سره احسان وکړه او تفضل نیکي ورسره وکړه. پې پوه شئ. ومنه الرحم، او د دقه نه رحم هم اخیستل شوی دی، د مور رحم. دې ته رحم ولې وایي؟ لانعطافها علی ما فیها، ځکه نرمي په هغه څه باندې چې څه پکې دي. اوس پې پوه شوئ. واسماء الله تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات. دا دفع د یو اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې تا وویل چې رحمت په لغت کې رقة القلب او انعطاف ته وایي. رقة القلب او انعطاف دا خو کیفیات نفسانیه دي، دا د مزاج تابع دي، دا ترکیب فی الجسم غواړي. او الله تعالی خو مرکب نه دی بلکې بسیط دی ذهنا و خارجا. نو څنګه به پکې رقة القلب او انعطاف راشي؟ دویمه خبره دا ده چې رقة القلب او انعطاف دا انفعالات دي، او الله تعالی محل د انفعالاتو نه دی. ولی؟ ځکه انفعالات تأثر بالغیر ته وایي. که الله تعالی کې انفعالات راشي، الله تعالی کې به تأثر بالغیر راشي. لیکن تالی باطل دی، مقدم مثل دی. تالی ولی باطل دی؟ ځکه چې تأثر بالغیر معنا متغیره کېدل په غیر سره، الله کې به تغییر راشي. او تاسو ویلی دي چې ولا یتغیرو، الله کې تغییر نه راځي کنه. نو دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده، دی وی د رحمت یوه مبدا ده او یوه منتها ده. معنا خو دا ده چې رقة القلب، خو یوه مبدا ده یوه منتها ده. هغه صفات الهیه چې په اعتبار المبدأ اطلاق په باری تعالی نه کیږي، نو هغه به بیا په اعتبار د منتها سره اخیستل کیږي. نو د رحمت مبدا دا ده چې زړه نرم شي، منتها دا ده چې په چا احسان وکړي، حفاظت الخیر وکړي. نو دلته مبدا نه ده مراد بلکې غایه مراد ده، منتها مراد ده. ځکه منتها لایق ده د شان د باری سره، او مبدا لایق نه ده د شان د باری سره. په جمی صفاتو د باری کې چې د الله د شان سره نه مناسب، هم دقسې تاویلات پکې. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ که نه؟ ګورئ، واسماء الله تعالی د خدای نمونه انما تؤخذ هغه به راخیستل کېږي په اعتبار د غایاتو سره. التي هغه غایات هي افعال، چې هغه افعال دي. دون المبادی، مبادی به نه اخلي چې رقة القلب دی. التي تكون انفعالات،
هغه چې هغه انفعالات رقت القلب چې راشي خو انفعال شي، انفعال خو تاثر بالغیر دی کنه په پوه شوي. لیکن علامه الوسی رحمه الله وای دا جواب ضعیف دی، دا ټیک نه دی. ولی ځکه ټیک نه دی چې دا کم تعریف منګه د رحمت کو چې رحمت رقت القلب ته وای، دا د رحمت انسانی د مخلوق د رحمت تعریف کو. رحمت دو قسمه ده، یو د خالق رحمت ده، یو د مخلوق رحمت. د مخلوق د رحمت تعریف دا د رقت القلب و انعطافن په پوه شوي. د خالق رحمت بل شی دی، د هغې تعریف رقت القلب نه دی. الله تعالی ته رحمت ثابت دی، کم رحمت کم چې صفت الهي دی څنګه دی موږ پې نه پوهېږو، نور موږ له پته نشته، خو رحمت ورته ثابت. اوس په دې خبره باندې پوه شوئ که نه شئ پوه؟ پې پوه شئ؟ وصلاتو کې دې کتابونو کې موږ وایو که نه چې صلات دلته په معنا د رحمت سره دی، نو بیا اعتراض واردېږي چې رحمت خو رقت القلب ته وایي، خدای ته پاک دی، نو بیا موږ وایي حفاظت د خیر ته مراد ده. نو دا خبره ټیک نه ده. دې خبره باندې ستاسو سر خلاص. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هم فرمایلی دي چې دا خبره غلطه ده چې دلته د رحمت نه مراد د رحمت الهي نه موږ رقت القلب واخلو، او رقت القلب بیا مجاز کو په حفاظت الخیر کی. نو بیا رحمان او رحیم کی چې الله ته رحمت ثابت ته دا په معنا مجازي سره ثابت ته. حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې مجازي رحمت خدای ته ثابت شنو دا حقیقي بچاله ثابت. تاسو په دې خبره باندې سر خلاص شو. د رحمت نه دلته حقیقي معنا د رحمت مراد ده. حقیقي معنا د رحمت د بنده چې کومه ده رقت القلب دی، او د الله د رحمت حقیقي معنا رقت القلب نه دی، هغه بل څه دي موږ له نه دی معلوم. پې پوه شئ تاسو؟ اوس تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې علامه بیضاوي خو دومره لوی شخصیت دی، نو ده دا کار ولې کړی؟ مجازي ولې د رحمت مجازي معنا خدای ته ثابته کړې؟ تاسو په دې خبره باندې پوه. ابن سکیت یو عالم دی، هغه وایي اصل کې داسې ده چې د رحمت نه مجازي معنا اخیستل دا نزغة اعتزالیة، دا اعتزالي وسوسه ده د معتزله، یو د اعتزال وسوسه ده، او دا کار زمخشري کړی دی کشاف کې د رحمت نه مجازي معنا اخیسته. پې پوه شوئ؟ او تاسو ته په ابتدا کې ما ویلو چې علامه بیضاوي د تفسیر بیضاوي دپاره ماخذ کشاف د زمخشري ګرځولی دی. تاسو په دې پوه شئ. امام رازي په بعضې خبرو کې د زمخشري نه متاثره دی، د هغه خبرې را نقل کړي دي. نو بیضاوي هم متاثره دی، د هغه خبرې را نقل کړي دي بغیر د سوچ نه، د هغه تقلید یې کړی دی. پې پوه شوئ؟ دا زده کړئ، دا خبره ګورئ ډېره قیمتي خبره ده. والرحمن ابلغ من الرحیم، دا دویم بحث دی. رحمان او رحیم کې فرق څه دی؟ وایي فرق پکې دا دی چې رحمان ابلغ دی د رحیم نه، مبالغه پکې زیاته. ولی؟ ځکه په رحمان کې حروف زیات دي، مبانی پکې زیات دي، او ابن جونی وایي زیادت د مبانیو دلالت کوي په زیادت د معانیو. اوس پې پوه شئ؟ والرحمن ابلغ من الرحیم، رحمان کې مبالغه د رحیم نه زیاته ده. ولی؟ لأن زیادة البنا تدل على زیادة المعنى، ځکه زیادت د بنا دا دلالت کوي په زیادت د معنا، کما پی قطع و قطع و کبار و کبار. نو مبالغه پر رحمان کې زیاته شو د رحیم. وذالک دا مبالغه انما توخذ تارتن کله راخیستل کېږي په اعتبار د کمیت سره، مقدار سره، و اخرى کله راخیستل کېږي په اعتبار د کیفیت سره. معنا دا ده په اعتبار د مقدار سره په رحمان کې مبالغه زیاته ده،
ځکه چې رحمان د دنیا او د آخرت دواړو رحیم ته وایي، رحمان ته وایي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. او رحیم صرف د آخرت باندې مؤمنانو باندې چې رحم کوي دې ته وایي. نو په هغې کې کمیت زیات شو په رحمان کې د رحیم نه کم. ګورئ وذلک انما تؤخذ تارة، دا مبالغه اخیستل کېږي کله په اعتبار د کمیت سره و اخرى کله په اعتبار د کیفیت سره. په علی الاول چې د کمیت په اعتبار سره واخیستلی شي نو رحمان کې مبالغه بیا ځکه زیاته ده. قیل ویل کېږي یا رحمان الدنیا لأنه ځکه په دنیا کې یعم المؤمن والکافر مقدار زیات شي که نه، ورحیم الاخره ځکه مقدار کم شي لأنه یخص المؤمن. پې پوه شوئ. وعلى الثاني په دویم باندې چې په اعتبار د کیفیت سره شي. قیل یا رحمان الدنیا والآخره ورحیم الدنیا. رحمان په دنیا کې هم دی، په آخرت کې هم دی. رحیم په دنیا کې دی. رحمان په دنیا کې ولې دی؟ ځکه نعم اخرویه کلها ټول جسام غټ غټ دي، و اما نعم دنیوي چې دي په جلیلة و حقیرة غټ او واړه پکې شته، دواړه پکې شته. نو کیفیت یې زیات شه که نه، د رحمان کیفیت زیات چې ځکه دنیا او آخرت دواړو کې مستعمل شي. وانما قدم رحمان پر رحیم ولې مقدم که دا دریم بحث دی. دې څلور جوابونه کوي. دی وایي والقیاس یقتضی الترقی من الادنی الی الاعلی. قیاس د دې تقاضا کوي چې ترقي د ادنا نه اعلی کېږي، او ترقي د طریقه د تعلیم هم دا ده چې ترقي به د ادنا نه کې اعلی ته. او دلته خو ترقي د اعلی نه وشو چې رحمان دی، ادنا ته چې رحیم دی. دا ولې؟ دې جواب کوي. اول جواب لتقدم رحمت الدنیا. د رحمان تعلق د دنیا د نعمتونو سره دی، د رحیم تعلق د آخرت د نعمتونو سره دی. د رحمان متعلق شه د دنیا سره، ما يتعلق بالدنیا شو، او رحیم ما يتعلق بالآخرت، او دنیا مقدمه ده په آخرت. نو ما يتعلق بالدنیا به مقدمي په ما يتعلق بالآخرت. په پوه نه شئ. لیکن په دې اعتراض وارد دي چې حاکم په مستدرک کې صحیح سند سره حدیث ذکر کړی دی، یا رحمان الدنیا والآخره ورحیمهما. رحمان دنیا و آخرت دواړو کې راغی، رحیم هم دنیا و آخرت کې دواړو کې راغی. رحمان ته څنګه مختص کې دنیا پورې او رحیم مختص کې تر آخرت پورې؟ په دې جواب په ځواب باندې پوه شئ. دویم جواب ولأنه صار کالعلم. دویم جواب دا دی چې دا رحمان داسې دی لکه علم د الله دپاره، او رحیم داسې دی لکه وصف. او علم ذات کی ذات مقدمی په وصف، نو رحمان پر رحیم ځکه مقدم. ولأنه بلدار چې دا رحمان ساره ګرځېدلی دی کالعلم من حیث د دې حیثیت نه انه لا یوصف به غیره، نه موصوفیږي په دې باندې د الله نه بغیر بل څوک. لأن معناه ځکه معنی دا ده چې منعم حقیقي البالغ پر رحمت غایتها، چې رسېدلی په مهربانۍ کې انتها ته. وذلک لا یصدق علی غیر، او دا نه صادقیږي په غیر د الله باندې. رحمان چاته وایي چې په رحمت کې غایې ته رسېدلی، او د الله نه بغیر دا په بل چا نه صادقیږي. ځکه نور چا کې رحمت مهربانه شته، خو غایې ته خو پکې نه دي رسېدلي که نه. لأن من عداه فهو مستعیذ بلطفه و انعامه. ځکه د الله نه بغیر نور خلک چې مهرباني کوي فهو مستعیذ، هغه خو طلب د عوض کوي بلطفه و انعامه، په مهربانۍ او انعام سره کوه. او خدای تا نه څه غواړي په دې نعمتونو؟ نه. یرید به غواړي په دې سره جزیل ثوابن، لوی لوی ثوابونه په آخرت کې، او جمیل صنایع، یا په ښه صفت غواړي دنیا کې چې زما خلک ښه یاد کړي. او مزیح رقة الجنسیت، او یا ځان له نرمي د جنسیت لرې کوي. په یو سړي د زړه خوږ شي، ځکه دې په زړه خوږېږي چې ستا یو جنس دی که نه، تم انسان یې هغه انسان، ستا زړه کې نرمي راشي او ډېر درد پکې راشي. نو احسان ورسره وکړي، هغه درد دی چې کوم زړه کې راغلی هغه درد لرې کړي. فایده دې واخیسته په دې انعام سره چې درد لرې کول دي. مطلب د خبرې دا دی
چې د خدای نعمت رحمت چې کم دی دا غایه ته رسېدلی او د مخلوق غایه ته نه دی ځکه مخلوق په عوض غواړي مخلوق په رقت د جنسیت لري کوي او حب المال عن القلب یا د مال محبت د زړه نه لري کوي خلکو له صدقې ورکوي مقصد یې پکې یو شی دی که نه شی دی چې د مال محبت مې د زړه نه لري شي تاسې په دې پوه شئ یعنې د مخلوق رحمت بغیر د عوض نه نه دی او د الله رحمت بغیر د عوض نه دی نو غایې ته ورسېده ثم انه کالواسطه فی ذلک بیا دا انسان داسې دی لکه واسطه چې فی ذلک په دې اصول د نعمت کې د الله د طرفه مخلوق ته پوه شئ تا چې چا سره احسان وکړه داسې ده چې الله ورسره وکړه ته پکې واسطه یې ځکه تا ته خو زړه کې چا در واچول الله در واچول تاسو په دې خبره پوه شئ لأن ذات النعم ووجودها ځکه ذات د نعمتونو او وجود د نعمتونو والقدرت علی ایصالها قدرت پر رسولو د نعمتونو والداعیة الباعثه او هغه داعیه چې باعث ده علیه په دې باندې والتمکن من الانتفاع بها او طاقت د فایدې نه بها په دې نعمتونو والقوه التي هغه قوتونه بها يحصل الانتفاع چې په دې باندې د نعمتونو نه فایده اخیستل کیږي الى غیر ذلک د دین غیر نور ټولي خبري من خلقه د الله د پیدایش نه دي د الله پتا کې پیدا کړی دي لا يقدر عليها احد په دې هیڅ قدرت نه لري غیره د الله نه بغیر په دې ځای پوه نشئ پوښتلئ دا دوه جواب شو رحمانی ځکه مقدم که چې رحمان تعلق د دنیا سره دی او د رحیم تعلق د آخرت سره دی دویم دا چې رحمان پر رحمت کې کل علم ګرځېدلی دی او علم مقدمي په وصف دریم جواب او لأن الرحمن دا جواب حافظ ابن القیم رحمه الله کړی بدایع التفسیر کې ډېر ښایسته جواب دی دا جواب دا دی چې رحمان دلالت په جلائل النعم کوي غټو غټو نعمتونو باندې نو رحیم په وړو نعمتونو دلالت کوي نو رحیم د رحمان پسې ځکه ذکر کو چې دا رحیم د شیشي لکه تتمه د رحمان او تتمه د شیخ مؤخر د شی نه ځکه رحیم مؤخر که د رحمان او لأن الرحمن لما دل چې دلالت کوي علی جلائل النعم په غټو نعمتونو او اصولها په لوی په اصولو د نعمتونو ذکر الرحیم بیا رحیم ذکر کا یتناول چې خارج شي ما هغه ستا خرج منها چې د دین وتلی ويكون شبه كالتتمه والرديف له او څلورم جواب او للمحافظه على رؤوس یا نگرانی وکړه پس اخر د آیاتونو باندې ای الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم که رحیم مقدم کړی وي الحمدلله رب العالمین الرحیم الرحمن یا بسم الله الرحیم الرحمن دروس آیاتونو سره توازن نه برابرې ده کنه والازهر انه غیر مصروفین دا څلورم بحث دی خلاصه دا ده چې رحمان منصرف دی او که غیر منصرف دی دی وی نحویانو کې خدا مشهوره ده چې که الف او نون زائدتان په صفت صیغه کې راشي څوک انتفاع د پالنتون شرط کوي چې مؤنث به پالنتون نه او څوک کوئی وجود د پالا مؤنث به پالا نو بیا رحمان چې څوک انتفاع د پالنتون شرط کوي د هغوی په نیز غیر منصرف دی ځکه مؤنث پالنتون نشته د خدای صفت دی او چې څوک وجود د پالا شرط کوي د هغوی په نیز غیر منصرف نه دی منصرف دی ولې ځکه چې رحمان نشته کنه پې پوه شوئ که پې نه شوئ پوه نو دی وایي دا خبره خدا سے صحیح خبره وای دا ده اگر چې مؤنث رحمانتون هم نشته او رحمام نشته انتفاع د پالنتون دا او وجود د پالا نه دی بلکې انتفاع د پالا هم دی لیکن بیا موږ دې ته غیر منصرف وایو ولې ورته وایو ځکه حمل کوو په نظایرو باندې په څه باندې حمل کوو په نظایرو ګوره والازهر خبره داره چې دا غیر مصروف دی وین حضر اگر که منه دی اختصاصه بالله د دې د وجه نه چې د الله پورې خاص دی شی منه دي ان یکون له مؤنث چې د دې مؤنث راشي علی پالا باندې او یا په پالنتون باندې نه پالا شته نه پالنتون شته نو بیا غیر منصرف ورته ولې وایو الحاقا له بما هو الغالب فی بابی دا موږ ملحق کوو د هغه سره چې غالب دی په باب دې باب کې غالب داره چې غیر منصرف نو دې تم موږ غیر منصرف وایو
په پوه شوئ که نشئ پوه وانما خصت تسمیه بهذه الاسماء دا پنځم بحث دی په تسمیه کې دا درې نومونه د خدای ولې ذکر شو چې الله دی او رحمان دی او رحیم دی دی جواب کوي وای دا ځکه چې عارف بالله هغه په دې خبره باندې پوه شي چې مستحق چې د هغه نه مدد غواړي په غوښتل کېږي په ټولو کارونو کې معبود حقیقي دی چې ټول نعمتونه د هغه په قبضه کې دي د دنیا او د آخرت نو د الله نه به معبودیت معلوم شي او د دنیا او د آخرت نعمتونه به د رحمان او د رحیم نه معلوم شي ګورئ تسمیه خاص شوه په دې اسماو باندې دې د وجې نه چې عارف پوه شي چې مستحق لان یستعان به فی مجامع الامور چې مدد وغوښتلی شي د ده نه په ټولو کارونو کې هو المعبود حقیقي دی الذي هو مولا النعم چې ورکوونکی د نعمتونو دی کلها د ټولو نعمتونو عاجلها و آجلها د پوري نعمتونو د رستنو نعمتونو جلیلها و حقیرها د لوی نعمتونو د وړو نعمتونو نو په معبود حقیقي کې اشاره الله ته وشوه عاجل نعمتونو کې اشاره رحمان ته وشوه عاجل نعمتونو کې اشاره چا ته وشوه رحیم ته فیتوجه بشراشره نو عارف بالله به متوجه شي بشراشره معنا بتمامه ټول پټولا بشراشره څه معنا ټول پټولا شراشر نفس ته وایي الى جناب القدس ذات د باری تعالی تا ويتمسك بحبل التوفيق ومنګولي بخخي کی پر سید توفیق او مشغول بکی سره زړه خپل به ذکر د الله په ذکر والاستمداد بیان غیره تاسو به دې پوښي مشغول بکی زړه په سب باندې په ذکر باندې به مشغوله کی د الله په ذکر به مشغوله کی والاستمداد به او د الله نه په مدد به مشغوله کی ان غیره د بل چانه به مشغوله کی تاسو په پوښي ان ويشغل سره معرضا عن غیره په پوښي کنه دا حال دی دا ضمیر نه چې کوم په یشغلو کې دی په پوښلې کنه بس ته درود شریف